اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم آمین اسم للفعل الذي هو استجب علامہ بیضاوی د دې ځای نه تر اخره پورې هغه ځای پورې سورۃ البقره مدنیتن سلور مباحث ذکر کړي اول په لفظ د امین کې نحوی تحقیق دویم په لفظ د امین کې فقهی تحقیق چې امین د قرآن حصہ ده کنه ده دریم د امین د ویلو طریقه چې امین به څنګه وایي په زوره به وایي یا کپرو به وایي سلورم په آخره کې د سورۃ فاتحه فضائل مبارک کې به یو دوا حدیث ذکر کی ځکه سورۃ فاتحه ختمه شو آخره کې به فضائل ذکر کی اول د امین بارک نحوی تحقیق آمین اسم للفعل الذي هو استجب نوم د هغه فعل دی چې هغه استجب دی یعنی امین اسم فعل دی په معنا د استجب سره خدای زمانگا دا دعا قبول کی وان ابن عباس رضی اللہ عنہما ابن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت تے دے وی سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن معناه تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوس کو دا امین دا معنی بارکی فقال نبی علیہ السلام رات الافعل دا امین معنی دا افعل خدای دا کارو کی چکم میں وغفت استجب بنیا علی الفتح کا آئینہ امین مبنی بر فتح دے لکا آئینہ چے سنگا مبنی بر سکون دے والے نکا اصل خو بنا علی سکون دا دے التقاء ساکنین زکا التقاء دا ساکنین یام ساکنہ دا پامین کے نون بم ساکن سوے لکا آئینہ کی یام ساکنہ دا نونم ساکنہ دا نو مبنی بر فتحم کا آمین دا الف ممدودہ و مقصورت والا ویلش وجاء مد الفه وقصرها او جائز دے مد دا الف دی او قصر دا الف دی آمینم ویلش امینم ویلش الف مقصورہ و ممدودت والا جائز دی قال شاعر ویلی دی وَيَرْحَمُ اللَّهُ عَبْدًا قَالَ آمِينَ نظر تے پاکی ممدودہ ویلے دے دا شیر دا مجنون دے مجنون دا مجنون نم خمورے دلے کنا مجنون دا تابعیو قیسی نمو او دے چکم دے پلیلا عاشقو او دا عشقی جنون تا ورسیدنو مجنونی ورطا بے لیوانش تاسو پہ پوشی که پہ پوی نشوی نو بس پلار دیر خپاو چه دسر اوسو ویزا چه مکی تا زو مکی تا بوتو او دا مکی پا غلاب کی دیم را زورند که وزانم و دعای کولا چه خدا دا دی دا غن اخلاص کی و دتا وی دسی وی اللہ مارحنی من حبها خدای د لیلا د محبت نه ما ته آرام را کې دینم اخلاص کې دا څه په مصیبت اورېدلې نو د څه ویلې د ویلې یا ربي لا تسلبني حبها ابدا خدای د دې محبت زمانہ اس کلمه لري کې ويرحم الله عبدا قال امين الله دې هغه بنده رحم وکړي چې بده امين وي صحیح ده نو محل د استشهاد آمین دے چې دای ممدود ویلې لکه په پوښتې کې دا یو قبیله و په یمن کې بنو عذرا قبیله ورته تاسو بنو عذرا قبیله واقعیت نه دی اوریدلې قصیده برده چا ویلې ده کنم ده ویل قصیده برده ویلې ده
یا لائمی فی الهوى العذری معذرة منی الیک ولو انصفت لم تلمی. دم پکې نه دی ویلې یا لائمی فی الهوى العذری، فی الهوى العذری هوا محبت ته وای. اجد الملامت فی هواک لذیذتا، هوا محبت ته وای. یا لکه تاسو په مختصر کې دا شی دغه ویلې دی کنه، هوا یا مع الركب الیمانین مسعد وجسمانی بمکہ موسق. هوا یا هوا محبت محبوب. نو وای یا لایمی ای هغه څوک چې تما ملامت کوون کې په الهوى العذری په خالصه محبت کې، عذری خالصه د بنو عذرا قبیله دا محبت خالص پاک نوجوانان پاکو، پاک سمانا گناہ نه پاکو، زناکاران نو، جنکیم پاکی وی، غلط کارونه پکې نو، وزرونو نه ډېر نرمو. است محبت به پکې را پیدا شي، جنون ته به ورسي او دیر شو کلو ته به نو رسېدلي نوجوانان به وفات شو. نو دا قیس چې کومو دا مجنون دا د بنو عذرا قبیله و، بنو عذرا قبیله سره تعلق. وقال آخر البدایه والنهایه د تاریخ ډیر معتمد کتاب دی د حافظ ابن کثیر، هغه کې د تذکره شته، مجنون تذکره پکې شته. وقال آخر بل شاعر ویلی دی امین فزاد الله ما بیننا بعدا، دلته اوس قصر سره ویلی هلکه پې پوه شي. دا د جبیر ابن الازبط شعر دی. فتحل یو سړی و د هغه نه اوښان وغوښت، هغه ورنه کړ، بني اسد قبیلې سړی و. نو ده ویلي فزاد الله ما بیننا بعدا، پس زه په دې دعا امین ویم الله دې زمونږ او ستا په منځ کې لرېوالی نورم زیات کړي. محل استشهاد امین دی په قصر سره ویلی. ولیس من القرآن، دا اوس فقهي مسله ده، امین د قرآن حصه نه ده وفاقا په اتفاق د ټولو قاریانو سره. لیکن یسم نو ختم صورت به، لیکن سورت ته د سورت ختمول په دې سره چې سورت سره وای نو بیا بس وای امین به وای سورت فاتحه دی. قول علیہ السلام ځکه نبی علیہ السلام فرمایلی دي علمنی جبریل آمین، جبریل علیہ السلام ما ته امین وښودو عند فراغی من قرأة الفاتحه، چې کله د سورت فاتحه د فارغېدو نه د لوستلو نه زه فارغه شم. وقال جبريل عليه السلام راتل انه كالختم على الكتاب، دا داسې دی لکه مهر په کتاب، لیکلو باندې مهر لیکلو کې اخره کې مهر ولګي، نو دا لیکل د زیادت نه محفوظ شو، د تغییر نه. نو دا دعا د سورت فاتحه چې دغه دی پکې امین دی ویل نو د تغییر نه محفوظه شو، خدای پاک دغه کوي. وفي معناه، و په معنا د دې کې دا قول د علی رضی الله تعالی عنہ دی په معنا د دې حدیث کې. آمین خاتم رب العالمین، امین د رب العالمین د طرف نه مهر دی. ختم به دعا عبده، مهر کړی د په دې باندې د خپل بنده دعای په مهر کړی دا، د تغییر نه محفوظه کړی. درېم مسله امین به په زور وای که په روبه وای، زمونږ مذهب دار په روبه وای او شوافی وای په زور به وای، او امام بیضاوی خو شافعی مذهب سره تعلق دی نو د خپل مذهب د پاره کوتک استعمالی. ويقوله الامام، امام به وای ويجهر به بالجهریه، او جهری منځونو کې به په جهر کې. رما رویان وائل ابن حجرین انه صلی الله علیه وسلم کان، نبی کریم صلی الله علیه وسلم اذا قرأ وللضالین، چې کله به وللضالین ویل قال آمین ورفع بها صوته، आवाज به اوچت کې. دا داری قطنی حدیث دی. وانا ابي حنیفه د امام صاحب نه یو روایت دا دی چې انه لا یقول، امام به نه وای
مختجان به وای والمشهور ان خو مشهور مذهب د دار چنو یخفی امام به په پټه وای کما رواه عبد الله ابن مغفل ولکه د دې روایت عبد الله ابن مغفل او انس کړي دا خو د امام حالت والماموم مقتدی یؤمن معه امین به وای د امام سره قول علیہ السلام ذکر نبی علیہ السلام فرمایلی اذا قال الامام وللضالین چې کله امام وللضالین وای قولوا تاسو وای چې آمین فإن الملائکة تقول آمین ملائکیم آمین وای فمن وافق تامینه تامین الملائکه اسوک چې د امین د ملائکو د امین سره یوځای شي او پر له ما تقدم من ذنب خدای د ټول ګناهونه معاف کوي چې مخکې کوم الکه سره خلاص یلکه یو د جهر امین ده یو د سر امین ده یو د شر امین ده جهر امین د شوافی او مسلک ده او د سر امین زمنګ مسلک ده او د غیر مقلدین چې کوي د شر امین ده حقین بغده وکړه یو بدل ته ودرې یو بل ته ودرې یو بدل ته ودرې وای امین وای او تب جامین به وای تب وای د ټول جماعت وابیان او هغه کې بم دا درې تنان ابا ملمان راغلی سوال ته ویلم نش مخکې به مونږ ډېره تیزی کوله اوس یې نه کوو مخکې دلته زمونږ تیزی نقصان کوي مخکې دلته به وابي راتله وابیان نو امین به په زور ویل ما یو ځلې ورته وویلې ملکه چا په زور امین ویل د ایراب کې غورځوم عوام خو دې تشنه ناست دي چې اوس پې ورمنډه کې مونږ یې ورغورځوو ورسره اما امیان خو شرله ناست دي نه بس هغه بل جماعت کې هم داسې ښه امین په زوره ویلی او داسې هیڅ راوله کېدل هغلته جماعت جوړ نو زمونږ دې سختۍ پیدا وکړه که نقصان یې وکړه هلکه پې پوه شي که پې پوه نه جماعت جوړېدل څه نقصان نه دی دا فایده ده د خدای کور جوړ شو خو دا دی چې خلک که نه خرابوي تاسې پې پوه شئ او بس دا دی چې بس بیا موږ سره غټه جګړه مو وکړه که نه یو جګړه یې موږ سره وکړه یو 10 کاله مخکې بس بیا موږ تیز وو هغه وخت کې بیا به زه تېرېدم ما به ورته السلام علیکم نو مزه به یې نه وه جواب به یې سم نه راکاوه خو ما به پې سلام اچو ځکه موږ ویلی خو چې خبره ده که نه مسله ده نو مسله کې اختلاف راغی نو اوس به سلامونه نه اچو سلام خو اتفاقي دی که نه سلام خو د امت شی دی د امت دله به هېڅ مزه نه ورکوله بیا به رو رو ښه کېده ښه کېده اوس یې را سره ډېر محبت پیدا شوی تاسې یقین به خدای وکړي ډېر زیات مو اوس چې لرې ځینه ما وګوري موټر سایکل نه کوز شي موټر سایکل باندې ما سره ستړي مشي او محبت کوي او پروس کالې دلته زوی موږ سره چې کوم دی وړه دوره وکړه زوی دلته رالیږلی دا ډېر محبت دی که نه تاسې پې پوه شئ نو مطلب دا دی چې تیزي نه ده پکار تیزي باید موږ او تاسو تیزي ونه کړو خیر د اختلاف که راغی خو مینه محبت هغه اسلامي معاشره چې کومه د پښتنو او د مسلمانانو د هغه به ورسره څنګه کوو هغه به ورسره ساتو مړی ژوندی به نه ودرو پروس کالې د هغه مرګ د زوی واده و نو ما ته دعوت وکړو کور له راغلی و چې مدرسې ته درنه لمه کور له رالم زه نه وم زه خبر شوم او ډېره ګرمي وه خو ورغلم مل ملګری مې ځان سره مل چې اوس ورشم دی به ډېر خوشحاله شي او که ور نه شم نو بیا به زړه کې چې والله چې د ده زړه کې څه شته زه ورغلم ټول وهابیانو وهابیان یو بل له کتل چې دا پکې څنګه راغی او ده زما دومره عزت وکړو دومره خوشحاله شه چې دی هغه وهابیان له بیا دا عمل زمونږ ډېر قریبي ملګری دی او به دی راغلی و مونږ ډېر سل کاره پرېښودل دله رالو ځکه دا زمونږ دوست دی هغوی ډېر حیران چې دا سره څنګه که نه هغوی خو دې پټکي له ډېر بد ګوري پټکي هغوی خو پټکي والا له بدعتي وایي که نه نو بس امینه محبت نورم زیات شو الحمدلله تاسو ته هم وایم چې اختلاف نه دی پکار او که بیا هم شي ودي شي خو معاشره خرابول نه دي پکار خپله معاشره روري کول که نه هغه خو اسلامي کار دی که نه صحیح ده د باجوړ کې داسې شوي وو پخوا مونږ طالبانو نو هلته د وهابیانو ډېر زور و نو یو کس ته چا ویلي وو یو ماشوم له چې امین په زوره ووایه نو بوټان به درکړو پخوا به دا بوټان او دا څیزونه ورکول
او دا کجورې به ورکولې که نه کویان به ورته. اوس خو غریبانان شوي دي وابیان که نه غریبانان دي که نه اوس غریبانان دي کویت نه به پیسې راتې او کجورې اوس هغه نه راځي نو ګورئ هغه بوټان ورکړي دي او هغه د ماښام مانځه په یو رکعت کې امین په زوره ویلی دی او دې بل رکعت کې نه دی ویلی ماشوم دی که نه چې سلام ګرځېدلی سپېړی ورکړې ده چې دې بل رکعت کې د امین ولې ونه ویل هغه ورته لرې شه خدای دې ښه که بوټان دې یوه جوړه راکړي دي او امین راباندې شل کړه یوه جوړه بوټان او یو امین یو ځل مې ویلې که نه هلته به یو امام و هغه له ویلي چې دا جومات درته ښه ښایسته جوړو که چرې وابي کېږي امین به په زوره وایي او رپولې هغه ورته خو د نبي علیه السلام حدیثو کې راغلي دي جومات جوړ کوي وایم چې جومات یې پرې ښه جوړ کړی و نو بیا امین په زوره نه ویل ربالیدین به هم نه کوو هغې ورته چې تا خو مونږ سره وعده کړې ده وایي دې بله کوم حدیث دي په هغې حدیثو عمل کوه هغه یې ورسره ورشئ راشئ جومات بېرته وران کړئ جومات یې ورانولی شه بیا خو بدنامي کېږي که تاسې په خبره پوه شئ دلته یو جومات جوړېده زمونږ ناظم صاحب پکې اوس امام دی هغه جومات جوړېده داسې ډي پي سي جوړه وه نو دا غیر مقلدین ورته راغلي وو چې جومات هغه سپین ږیری دی هغه کس هغه له راغلي وو چې دا جومات به مونږ درته جوړ کړو خو بس امام به زمونږ په خوښ وي هغه خلک داسې کمزوري وو نو هغه ورته زه ورته ښودلی وم هغه سپین ږیري چې ده سره به مونږ لږه مشوره وکړو که نه بیا به زه درته سبا ووایم بس هغې ویل چې ده سره مشوره وکړه بیا نه کېږي نو ما ورته ویل چې داسې چل وکئ جومات پې جوړ کئ ورته ووایئ چې امام به ستاسې په خوښه وي او بس بیا خپله خوښه باندې ونیسئ خو لږ بده خبره ده نو بس هغه پوه شو چې بس کار نه کېږي بیا ورته جوړ نه کړه پخوا داسې کارونه به یې کول اوس خو غریبانان هېڅ هم نشي کولی اوس چې دوی سره کمي هغه کمي چې ښځې له 3 طلاقه ورکړي او موږ مجینو له راشي او موږ ورته وایو چې 3 څو دي 3 دی او د ښځې نه خلاص بس سخته فیصله ده دا که نه د ښځې نه خلاص شي پښتنو معاشره کې دا اسانه ده که ګرانه ده بس بیا مولا لټوي څوک ورته وایي پلانکي له لاړ شي غیر مقلد ته لاړ شي که نه هغه ورته بس هېڅ خبره نشته 3 یو دی بس هغه خوشحاله شي که نه بس چې بس ښځه خو راته پاتې شوه بس هغه بیا دوی نه ډېر خوشحالي هغه بیا منځونو له ورځي کم چې ورځي که نه هغه هم همدقسې تاسو ریکارډ وګورئ یقین وکړه زمونږ وروڼه دي هېڅ اختلاف نشته خیر دی دا وړې وړې خبرې دي دا راځي امین په زوره یا پرو زمونږ وروري ده ورسره وروري م ورسره شته سره د اختلاف نه اختلاف شته خو وروري م ورسره ده وروري به نه پرېږدئ ګورئ صحیح د اختلاف نه به ځان ساتو څنګه نو بل موږ هم زیاتې کوو موږ چې کوم دی چې دعا کېږي هلکه خدای امریکا غرق کړي او امین او اسرائیل غرق کړي او یهود امین هلکه لږ په زوره ووایي جلسو کې دا وایي که نه وایي لږ په زوره هغه بیا وایي امین بیا ورته وایي لږ په زوره بیا ورته لږ نور هم په زوره نه هلته امین موږ دلیل څه وایو چې امین پرو دی امین دعا ده په دعا کې غوره څه ده اخفا ده لہذا په امین کې اخفا غوره ده امین دعا ده په دعا کې اخفا ضروري ده دا دعا کې اخفا ضروري ده په مانځه په دعا کې که نه په ټولو دعاګانو کې نو هلته بیا ولې وایي چې امین په زوره ووایي یعنې که نه داسې انصاف دی که نه انصافي ده یعنې لږ موږ له هم دغه په کار دی که نه چې ګزاره وکړو لږه ګزاره هغه امین سره م وکړو که نه تاسې په خبره پوه شئ که پې پوه اگر چې هغې کې خو اختلاف نشته که په زور یې وایي که په رو یې وایي خو دا ده چې دا موږ کوم دلیل پیش کوو دا دلیل صحیح نه دی موږ وایو امین دعا ده او دعا کې غوره څه ده اخفا ده او دا ورسره نه وایي په هره دعا کې اخفا ضروري ده غوره ده که نه د صرف د امین د مانځه په هغه کې او بیا دلیل وایي چې موسی علیه السلام دعا کوله او هارون علیه السلام نو امین دعا شو قد اجیبت دا دلیل وایي که نه وایي نو موسی علیه السلام مانځه کې دعا کوله که په غیر مانځه کې غیر مانځه کې که نه اخفا یې وکړه او موږ په غیر مانځه کې څه کوو جهر نه چې چغې جهر شي جهر غوته سم شي جهر نه چغې کوو یا داسې ده که نه ده
امین وای په زور وای چې ثواب مو شي صحیح ده. نو ګورئ ومن وافق تامینه د چا امین چې موافق شي تامین الملائکه د ملائکو د امین سره غفر له ما تقدم من ذنبه د ټول ګناهونه مخکنی وبخښل شي. اوس یو دوه حدیثونه شو د فاتحه ختمه شوه د دې په فضایلو کې وایي د حضرت ابو هريره نه روایت ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم قال لابی نبی اسلام ابی ته وایي الا اخبرک بسورۃ آیت انا خبرم دی سورۃ نا لم تنزل فی التوراۃ والانجیل چې نه دی نازل شوی په تورات او انجیل او قرآن کې مثل هذا دې پشان. قلت مرتد بلا ولنا یا رسول الله قال فاتحة الكتاب فاتحه انها السبع المثاني دا و آیاتونه دي مکرر او قرآن عظیم دی الذي اوتیتو چې ما ترا کړل شوی. وان ابن عباس در مسلم روایت ده ابن عباس رضی الله عنه فرمایي بینا نحن عند رسول الله موږ د نبی علیہ السلام سره اذ اتاه ملک یو ملائکه رااله فقال ابشر بنورین اوتیتهما زیر قبول کا په دوه رڼاګانو چې تا ته درکړل شوي لم یوتهما نبی قبلک ندی ورکړل شوي هیڅ یو نبی ته مخکستانه. فاتحة الكتاب د خواتیم د سورۃ بقره دي د سورۃ بقره د آخري سورۃ آیاتونه آمن الرسول نه تر اخره پورې لن تقرا حرفا منها تنل ولی هیڅ یو حرف د دینه الا اوتیته مگر داغي ثواب تا ته درکول کیږي. دا دوه دریم وان حذیفه ابن الیمان حذیفه ابن الیمان وی ان النبي صلی الله علیه وسلم قال ان القوم لا يبعث الله عليهم العذاب یو قوم باندې خدای عذاب راولېږي حتما مقضیه خامخا فیصله شوی فيقرأ سبي من سبيانهم في الكتاب ولولي یو ماشوم د ماشومان په کتاب نه معنا په مکتب د درس فزې کې الحمدلله رب العالمین وی ويسمعه الله تعالی خدای ووري ويرفع عنهم بذلك العذاب خدای د دین عذاب په دی اوچت کې 40 سنتن سلوخ کاله عذاب اوچت. دا رشته حدیث موضوعی حدیث دی ځان نه جوړ شوی ذکر ته لاندې ته حواله لیکل تاسو کتله رواه الثعلبی او دا ضعیف دی دا متهم بالکذب دی. دینه معلومیږي چې بیزاوی امام بیزاوی حدیثو کې ماهر نه دا مفسرین اکثر حدیثو کې ماهر نه دته مشهور مولا دی هغه حدیثونه وای تفسیر کبیر کې دا حدیث راغلی او تفسیر کبیر خو حدیثو کې ډیر ضعیف او امام رازی خو تفسیر کې او فلسفه کې او حدیثو کې کمزور او هغه چې د سورتونو په فضایلو کې کم حدیثونه ذکر کړي ټول موضوعي دي. کشاف زماشری کشاف کې تاسو کشاف کو وګورئ سورت ختم شوه اخره کې د سورت فضایلو کې حدیث وای دا ټول په ټوله موضوعي دي. امام رازی د سي موضوعي حدیث ذکر کړي دي چې حیران بشئ ځکه د حدیثو په باب کې امام غزالی څومره لوی سړی او کتاب لیکلی احیاء العلوم او هغه کې بلا موضوعي احادیث دي حدیثو دغه نه دي کتلي تاسو په پوه شئ کې په پوه دا هر پند د پاره خدای رجال پیدا کړي دي نو مفسرین د تفسیر کې